الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تا چې بل باندې د خاورو ډېرې جوړ کړو، تا چې بل باندې د خاورو ډېرې جوړ کړو، دغه شانتې به پتا هم واوړي خاورې اوازونا چې د بل د مرګ اوري، اوازونا چې د بل د مرګ اوري، دغه شان بت د خپل مرګ هم واوري. عجیب رحمان زړه دې د کتو دې، عجیب رحمان زړه دې د کتو دې، چې مرګې په دنیا شتا او تلا خاندي، یو زنده چې د مرده په قبر ورشي، دومره بسته نصیحت په دې دنیا، چې ملائکه قبر کې راشي، سوال جواب د پارا ورته وایم چې غلام محمدی مزا مجلون استا من زمان تکل رسی، اشق بخکل مغبول فا محمدی مزا. ټول په مینې محبت په شوق سره درود شریف وای. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. واجب الاحترام، ارباب خاص و عام، علماء کرام، طلباء عظام، زما د اهل سنت والجماعت عقیدې سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمندو مسلمانانو، الله جل جلاله اما نواله منګو تاسو دی دنیا ته د یو مقصد د پر را لېږلی او د دنیا دا ژوند یو ورځ ختمېدو والا دی. څومره خلق زمونږ او ستاسو
د سترګو وړاندې دنیا ته راغلل او لاړل، نو موږ څه ټیکه نه ده اخیستې چې موږ به په دې دنیا کې ژوندي یو، همیشه به یو. نه جي نه، د دنیا دا ژوند ختمېدو والا دی، فنا کېدو والا دی. دې پسې د آخرت زندگی را روانه ده او د آخرت ژوند هغه نه ختمېدو والا دی، ابد الآباد، همیشه. که څوک جهنم ته لاړه نو په جهنم کې به همیشه وي، که څوک جنت ته لاړه نو په جنت کې به همیشه وي. دی وجه نه الله رب العزت 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام دی دنیا ته راواستو چې زما دا بندگان ویری، د جهنم ذکر ورته وکي، د جهنم بیان ورته وکي، د جهنم نه ځان بچ کی، او د جنت بیان ورته وکي، د جنت د حاصلولو د پاره تیاری وکي. نو دا با بطور انعام الله رب العزت خپل بندگانو ته جنت به ورکي، او د جنت د خپل زندگی بطور انعام چې د دنیا په دې مختصر زندگی کې اے بندا تا زه راضي کړم، تا د خپل خواهشاتو مطابق ژوند تیر نه کړو، تا ما ته وکتل زما د حبیب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق خپل زندگی دې تیر کړه. نو په الله قسم چې د دې انسان کله د مرګ وخت راشي، نو د مرګ په وخت کې د دې انسان په دې بدن کې دا روح ټوپونه وي چې زه خپلې ټکانې طرف ته زر تر زر لاړ شم، زه خپلې ټکانې ته زر تر زر ورسم. ولې د دنیا دا زندگی ستړي ستومانه د تکلیف نه ډکه زندگی. نو دا چې کم مجاهدین د الله په لاره کې جهاد کوي، کم تبلیغ والا د الله په لاره کې دعوت او تبلیغ واعظ او نصیحت کوي، په مدرسو کې دا طلبه کرام پراته دي، دقه شان دا خلق منځونه کوي، روجی نیسي، زکات ورکوي، دقه شان د الله رب العزت د نافرمانیانو نه ځان ساتي. نو الله پاک فرمایي چې زبا ان قریب دی خپل بندگانو ته هغه نعمتونه ورکم چې زما بندگانو با دغه نعمتونه کتلی نوي، اوریدلی به نوي، سوچ سمجھ کې ویم د دې نعمتونو خیالات هم تیر شوي نه. الله رب العزت هغه نعمتونه تیار کړی دي، لیکن د امتحان په تور باندې د دنیا دا زندگی الله رب العزت منګ او تاسو ترا کړی دا. خدا به یو ځلی چې انسان یو پیرا د دې دنیا نه رخصت کړل شو، نو بیا زما محترم دنیا ته راتلل نشتا، بس ختم، سانس ہے چانس ہے، سانس ختم چانس ختم. ډیر قیمتي زندگی دا. نن زمنګ دغه زندگی دغه اوقات سمره لګې ده ابس په ابسیاتو کې، په لاعیانیانو کې، په غفلت سره زمنګ د زندگی زمنګ نه لګې ده ختمي. ما خو تاسو ته ویلې چې یو زنده چې د مرده په قبر ورشي دومره بسته نصیحت په دې دنیا. یو مالدار زنانه وا او داغي زوی وفات شو، داغي په وفات باندې دې زنانه دومره واویلا او جړه کولا چې بالکل کنټرول کېدل نه، او د دنیا پیشکش خلکو ته کولی چې زما دا بچي چاره ژوندې کو چې څومره څومره پیسې غواړي، دولت غواړي، زه به ورله ورکم.
زما محترمو ډاکټران ورته وایي چې دا وفات شوی دی او د مرګ نه د چاپلارم څوک خلاصولی نشي. الموت لیس منه الفوت. چام چې د مرګ سره ډغره وهلې ده نو مرګ ترې نه ګټلې ده. نو د دنیا یو طاقت بیا دې انسان کې دوباره روح نشي راوستی. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. چې کله د انسان دی حلق ته دا روح راورسی الله رب العزت فرمایي تاسو دې ته ګورئ نر شئ نران شئ موږ د دې د بدن نه روح راوباسو تاسو یې پکې دوباره راولئ. موږ ترې نه ژوند اخلو تاسو ورله ژوند ورکئ تاسو زندگی ورکئ. نو زما محترمو ډاکټرانو ورته وویلي چې لاړه شه علماو له لاړه شه او که چرته دارو درمل دم درود سره الله ستا د بچی را ژوندی کو هغه نشو ویلی. لیکن دا چې څومره علاجونه ته د دې وکړي نو د دې ژوند د دې زندگی دا دوباره نشي راتلی بس ختم. خو لیکن هغه زنانه نه قلاریدله بار 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 بار. زما محترمو چې کله مولانا صاحب لراله نو مولانا صاحب چې وکتل چې دا زنانه د دنیا هر قیمت خلقو ته ورکول غواړي چې زما دا بچی را ژوندی کوي، لیکن الله رب العزت دا بچی وفات کړی دی مړ کړی دی. مولانا صاحب ورته وایي چې بیبي ته داسې کار وکړه چې ماله د داسې کور نه اوبه راوړه د داسې کور نه اوبه راوړه چې په هغه کور کې مړی نه شوی. د داسې کور نه ماله اوبه راوړه هغه اوبه به درله زه دموم بیا به الله رب العزت ستا دا بچی را ژوندی کوي. به زما محترمو دا زنانه ګرځي یو کور ته لاړه اوبه لګي پکار دي واله که نه ډېرې اوبه خو بیا بعد کې ورته وایي تاسو کره خو مړی نه دی شوی. وی ولې هغه تیره میاشت کې زما نیکه وفات شوی و که نه؟ وی نه نه بیا دا اوبه زما نه دي پکار. بل کور ته لاړه بل کور ته لاړه چا کره ماشوم وفات شوی چا کره زنانه وفات شوی چا کره نوجوان وفات شوی د چا نیکه وفات شوی د چا نیا وفات شوی. دا زنانه غریبه ډېره وګرځېده خو داسې کور یې پیدا نه کو چې په هغه کور کې مړی نه وي شوی. داسې کور یې پیدا نه کو چې په هغه کور کې مړی نه وي شوی. لیکن مایوس راله مولانا صاحب ته وایي چې مولانا صاحب ما خو داسې کور پیدا نه کو چې په هغه کور کې مړی نه وي شوی. وی ښه چې داسې کور تا پیدا نه که چې په هغه کور کې مړی نه وي شوی نو چې ستا په کور کې مړی وشو نو ته اوس اسمان نه غورځې. ستا په کور کې مړی وشو موږ پیدا د مرګ دپاره الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله قرآن کې فرمایي وی کم چې مې په پاک الله په پاک نبی ډېر ګران دی نن هغه اسلام یتیم شو ځکه مې زړه وران دی. تاسو د جماعتونو حال واخلئ د مرکزونو حال واخلئ نن د دې انسانانو ټول استعداد په دنیا باندې خرج کی. نن څوک د خپل بچی نه عالم نه جوړی. نن چې د کم نوجوان ګیری نو زما عزتمندو جنۍ ورسره واده نه کوي وی د ده ګیره ده وی دا ګیره دې وخورئ بیا به ورسره واده کومه. دومره د دین سره دشمنی د قرآن سره دشمنی د جماعتونو سره دشمنی. هغه د محمد رسول الله راوړلی شوی دین نن یتیم شو. نن د هغې سره موږ څه شروع کړي؟ موږ به د قیامت په ورځ د الله په حضور کې به حاضریږو. الله به د دې زندګۍ موږ نه تپوس کوي ای بندگانو تاسو چې څه کول زه خاموش وم. تاسو چې څه په دنیا کې شروع کړي زما د دین سره او ما ته خپل دین ګورې ډېر ګران دی. د دې خپل دین نه ما لوی لوی پیغمبران زارو قربان که صحابه می زارو قربان که دا دین ما چانم نه دی قربان کړی. دا دین
ما چانه نه دی قربان کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مسجد کې تشریف فرما دی، جبرائیل علیه السلام راغی، سلام یې واچولو او د هغې نه پس عرض کوي یا رسول الله، الله ته تاسو محبوب یې که الله ته زه محبوب یم؟ محمد رسول الله ورته فرمایي چې ای جبرائیل الله ته زه محبوب یم، ولی چې تا مال رالی. بیا ورته وایي یا رسول الله الله ته قرآن محبوب دی که الله ته تاسو محبوب یې؟ محمد رسول الله ورته فرمایي چې الله ته زه محبوب یم چې قرآن یې په ما نازل کړی. و یا رسول الله الله ته دین محبوب دی. څه دین؟ دین پیژنې؟ الله ته دین محبوب دی که الله ته تاسو محبوب یې؟ واه واه واه. محمد رسول الله ورته فرمایي چې الله ته دین محبوب دی، د دې دین د پاره زه دنیا ته رالیږم. دین دا دین دی کنه چې مسلې شروع شوي، مسلې شروع شوي، ته به د ضروري نه ضروري کار پرېږدي، بیا د جمعې مبارکه ورځ وی پروت په غفلت کې مسلمان ازان بیدار کا، څنګه چې دنیا له اوخيار دین لزان اوخيار کا. نن خو ته دا خبره کې لا سټ نیم، لا تیار نیم، لا جوړ نیم، قرآن شروع کوم لا سټ نیم، مونځ شروع کوم لا سټ نیم، شبی جمعې لازم، سروزی لازم، سلورو میاشتو لازم، ایمان جوړوم، ګیره پرېږدم، د محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق خپل لباس جوړوم، خو لا سټ نه یم، لا سټ نه یم، لا سټ نه یم. او چې کله وفات شي قبر کې کیدی وی خي طرف ته قبلي طرف ته ولا مخ کی، چې کله ولا قبلي طرف ته مخ کی وی اوس سټ موږ به اله سټ کیو. تر کومه پورې د دنیا په دې ژوند کې موږ موجودي، موږ سټ کېدل نشته. یاد ساتئ ډېر کم خوش قسمت داسي چې د دنیا په ژوند کې خپل رب وپېژني، بس د دنیا په ژوند کې د الله محبت حاصل کی، د الله په محبت کې هغه مالم قرباني، اولادم قرباني، هغه خپل اوقاتم قرباني. د عیسی علیہ السلام په زمانہ کې یو کس عیسی علیہ السلام ته یو زمیندار نوجوان دی او لګي د ازمکه کې کار کوي، چې عیسی علیہ السلام یې وکتو وی اے عیسی علیہ السلام ته خو د الله ملاقات ته ځي، لیکن د هغې فکر ته وګوره، د هغې سوچ ته وګوره، د هغې عشق او محبت او شوق ته وګوره. سوی وی الله ته ووایه چې د خپل محبت نه څه حصه مال راک، د خپل محبت نه یوه ذره مال راکه. نن نوجوان به سوی، د دې دور زنانه به سوی، د دې دور سپینګیري به سوی، الله ته ووایه چې لږ مال راله راکه، څه راکه؟ مال راله راکه. الله ته ووایه چې یو کور راله راکه، الله ته ووایه چې باچا مې جوړ کا. او هغه سوی الله ته ووایه چې د خپل محبت نه یوه ذره مال راکه. عیسی علیه السلام ورته وایي که الله د محبت یوه ذرم تا ته میلاوه شوه، تبا مکمل ایره بشي. د الله محبت، د الله محبت وی نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. عشق بازی وہ لڑے جو عشق و راضی کر سکے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے. دمر لوی مل مچی کور تبیائی اول سہن دی جارو کا د خشاب. آغاز لڑنو تا د الله محبت ناراضی په کوم زړونو کې چې د دنیا خټې پرتی، په کوم زړونو کې چې د دنیا محبتونه پراتی. نن چې زما استاد رنگ زیړ دی د دنیا د پاره، پلار خفه دی پیسې نشتا، بچی خفه دی پیسې نشتا، مور خفه ده، لور خفه ده، ښځه خفه ده. لیکن داسې ډېر کم خوش قسمت ای چې هغه په دې خبره غمجن ناستی چې زما په کور کې دین نشته. ډیر خوش قسمت، ډیر کم خلک بداسي چې زما په کور کې د پردې اهتمام نشته. ډیر کم خوش قسمت بداسي چې هغه به جاړي، هر ټیم به سترګې سري، د شپې به مراپاسي یا الله
زما په دې کور کې دا مونځ ولې قضا کیږي؟ یا الله زما په دې کور کې ستا دا نافرمانی نه ولې کیږي؟ معمولی شان د دنیا نقصان وشي څومره اسمان هم راښکته کړی ټول پریشانه ناست مونځ قضا شي. د صحابه په زمانه کې به یو صحابي نه مونځ قضا شو نور صحابه به هغې سره په غم کې شریکېدل لکه څنګه موږ او تاسو کره مړی وشي او خلک موږ او تاسو له دعا له راځي دقه شان به چا کره مونځ قضا شو د چا نه به مونځ قضا شو نو ټول مقتدیان به لاړه هغه سره به غمرازي کوله تا نه مونځ قضا شوی چا نه یو مونځ قضا شو دا داسې شو د کور مال جایداد هر څه د ده نه لوټ کړلی شو. اوس موږ او تاسو ته خو پته نه لګي. خنزیر وایي یا الله ستا لاک لاک شکر دی تا زه خنزیر پیدا کړم بالما زه انسان دی نه یې پیدا کړم. نن موږ څومره ګناهونه کوو څومره نافرمانۍ کوو. زه قربان شم د محمد رسول الله د مرتبې نه الله بیا هم موږ او تاسو ته څه نه وایي. شیطان د یوې سجدې نه انکار وکړو اسجد الله ورته فرمایي لآدم آدم علیه السلام ته سجده وکړه ټولو فرشتو سجده وکړه او شیطان انکار وکړو فسجد الملائکه الا ابلیس ټولو فرشتو سجده وکړه او ابلیس د یوې سجدې په وجه چې هغه سجده ونه کړه الله د کم ځای نه کم ځای ته ولېږو. موږ څومره مونځونه قضا کوو څومره زما عزتمندو جان بوجھ کر څومره مونځونه پرېښوسته څومره مونځونه پرېښوست. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په سفر باندې یو کس ګوري چې په هغې باندې داسې سزا زما عزتمندو په داسې سزا کې مبتلا دی چې یو لوی کاڼی راځي او د ده دا سر پې لګي او د دا سر مازغې چې کم دی راوځي او کاڼی لرې غورځېږي او چې کاڼی بیا را رسېږي د ده دا سر بیا روغ شوی او د ده دا سر پې بیا ولګي. محمد رسول الله تپوس کوي ای جبرائیله دا د کمې ګناه د کم عمل په وجه دا ده ته دومره سزا میلاویږي؟ واورئ او ته وایي یا رسول الله وایي ده به د ماسخوتن مونځ اکثر نه کولو ده به د ماسخوتن مونځ اکثر به نه کولو قضا کولو به او داسې نور وختونه ډېر مونځونه به قضا کول دی وجې نه ده ته دا سزا میلاویږي او تر قیامت تر ورځې پورې به دا په دې سزا کې مبتلا وي. الله دې موږ له نجات راکړي. دا کسی قطاري نه دي رونو تا کره مړی وشو ما کره مړی وشو موږ او تاسو جړا فریاد وکړو هغه مړی م یوړو قبر کې م کېښوستو د پاسه م پې خزي کېښوستې تیږې م ورپسې هغه خوږ نیکه هغه خوږه نیا هغه خوږه مور هغه خوږ پلار چې کوم پلار به تا سره خوږې خوږې خبرې کولې هغه پلار دې یوړو په خاورو کې دې کېښوستو 3 ورځې بعد یو میاشت بعد د هغه پلار تذکره دې خوږه مور هیره شوه هغه خوږ پلار هیر شو هغه خوږه نیا هیره شوه نیکه هیر شو د هغې محبت هیر شو. دومره بدبخته دنیا ده دومره ذلیله دنیا ده دا ګیره سپینه شي د بچي په خدمت کې د لوریانو په خدمت کې د ښځې په خدمت کې او هغې وایي تا موږ له څه کړي دي مرګ دله قیامت دی مرګ دله نه راځي تا موږ له څه کړي بغیر د فریاد نه بغیر د تکلیف نه تا خو موږ ته بل څه نه دي دا رسول. الله وی ففروا الى الله یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم. هغه قدردان الله هغه مهربان الله هغه زبردست الله هغه طاقت والا الله نن خپل بنده ته आवाज کوي اے بنده راشه کنه حي على الصلاه مونځ طرف ته راشه حي على الفناء کامیابی طرف ته راشه. تیار نه یا الله تیار نه سلیماګانې ډکې دي. یو عالم دین په منبر ناست دی قال الله قال الرسول بیانوي د کومو الفاظو د وجې چې الله دا دنیا قایمه کړې ده دنیا آباده کړې ده
نو هغه عالم دین ته په شمار یو څو کسان ناست دي، یو د دنیا ذلیل ترین انسان، یو ذلیل ترین زنانه چې هغه ډمه ده، هغې ته به زما عزتمندو دومره خلک ناست وي چې هغه به د شمارلو نه. ما خو تاسو ته وویلې کم چې مې په پاک الله په پاک نبي ډېر ګران دی، نن هغه اسلام یتیم شو ځکه مې زړه وران. عیسی علیه السلام ورته دا خبره وکړه چې ای نوجوانه ته خو د الله محبت غواړي، خو د الله د محبت یوه ذره که تا ته میلاو شوه ته به ایره شي. وی خیر دی نیمه ذره دی راله راکړي، نیمه ذره د الله د عشق او محبت. الله دې موږ ته هم را نصیب کړي. بیا مونځ وکړه بیا خوند وګوره، بیا روژه شه بیا خوند وګوره، بیا د الله کلام کلاو که قرآن مجید کلاو که بیا خوند او مزه وګوره. نن خدا تندې هم راچولې مونځ ته ولاړي چې اوس به دا مولوي صاحب لنډي لنډي صورتونه وګئ، بس زر به دا جمع وشي، زر به یو رکو یو د 3 آیاته به تلاوت کم، به زر قرآن بند کړه او موبایل را واخله. قرآن چا را لېږلی؟ الله. دا قرآن د الله خبرې دي، دا د الله کتاب دی. نن دې قرآن ته مونږ بالکل شا کړې ده، نن په دې قرآن ګرد او غبار پروت دی. زما عزتمندو هغه د انګریز ایجاد کرده پاڼه دا موبایل ښځې سره ملاس کی، پلار سره ملاس کی، خاوند سره ملاس کی، زوی سره ملاس کی، لور سره، ټولو موبایلونه. که روټۍ ته ناسته ده موبایل یې لاس کې دی، که زما عزتمندو تلکاري پخوي موبایل یې لاس کې دی، که کار کوي که خبرې کوي که څه کوي، بس موبایل موبایل موبایل. تاسو په ایمان وای چې دا څومره موږ موبایل یوز کوو، موبایل استعمالو، دومره موږ د الله کلام ویلی، دا دومره وخت موږ قرآن له ورکولی، جماعت له ورکولی. په ایمان وایه زموږ زندگی به داسې وه، موږ به داسې پریشانو. غریبی ده، تنگدستی ده، مشکلات دي، بیماری ده. اوس چې کوم الله بیماری راوستې ده هغه الله طرف ته خو موږ ځو نه، هغه الله ته خو موږ اواز کوو نه، هغه الله خو موږ پیژنو نه. هغه الله تا ته فرمائی اے بنده ما او پیژنا اننی انا الله. قرآن کی اللہ پاک فرمائی اننی انا اللہ. وزا اللہم قرآن کی اللہ پاک فرمائی اننی انا اللہ. زا اللہم ما اسمانون پیدا کری دی، کم وقت میں پیدا کری دی، امک قشان دی، معمولی غنطہ کی. زما عزتمندو ضرر پا اسمانون کسا نقصان راغلے دی نہ دے رہا. تا سمر کورون جوڑ کرو اپا آغا کورون کی سنگا قسمہ قسم چنی ورلا ورکی، رنگون ورلا ورکی، خوچی لگ وقت تیر شی راو دوڑی. آغا اللہ اسمانون پیدا کری، منگ دا اڑو کے شان دا جماعت چھت اچولے دا دے دل تم والا منز کی پیلری ور کری. پا اسمانون کی تاوستا یوستنا پا نظر رازی آغا اللہ پی جندل لی. اللہ وی دی اسمانون تا اگورا دا اسمانون با در باندی در ورزو مدا سی غلمبار بی. آغا اللہ سر تعلق نشتا، محبت نشتا، آغا اللہ تا جڑا فریاد نشتا، زکم اللہ مخلوق تا جڑی. عیسیٰ علیہ السلام لاڑے اللہ تے دا خبرو کہ چی فلانکی نوجوان ستا محبت غواری. اللہ وی ورمی کو دا خپل محبت نا نیم ذرمی ورلا ورکا. دیر مدباد عیسیٰ علیہ السلام پا غلار را تیریگی وی دلتا آغا نوجوانو آغا سشو وی آغا خو مینٹل شوے دے، آغا خو مینٹل شوے دے، نہ چا سر خبری کی، نہ اتری کی، نہ خوراک کی، نہ سکاک کی. داغی دماغو دنگلی آغا پلانکی زنگل کی ولار دے او بس اسمان تا گوری. اللہ والا خپل محبت ورکو کر بس وی اسمان تا گوری، اسمان تا گوری. عیسیٰ علیہ السلام داغی ملاقات تا لارے، سلامی واچولو آغا والا سلام جواب ورنکو دا سی گوری. عیسیٰ علیہ السلام ورطوئی عیسیٰ علیہ السلام ما آغا بر اسمان تا گوری. بس نہ خوراک نہ سکاک. پا ایمان ہوئے دا دنیا دا محبتونا چستا یو محبوبی، ستا یو عاشقی،
ستا چې کم دی زما عزتمندو یو محبوب سیز وي هر انسان وایي چې د دې سره زما زیات وخت تیر شي یاره دا شپه دې لږه اوږده شي زما محبوب ایله په موقع باندې ما ته میلاو شوی دا شپه دې خدای پاک اوږده کړي د سره نه د خوراک غمي نه د څښاک غمي بس د خپل محبوب سره په خبرو اترو کې هر څه د نه وي د مرګ یاره نه وي د نور څه هېڅ یاره نه وي هېڅ تکلیف نه وي اوس دا نوجوان د الله په محبت کې دومره ورننوتی دی چې دا بس اسمان ته ګوري نه خوراک کوي نه څښاک کوي الله رب العزت عیسی علیه السلام ته وحی وکړه اے عیسی علیه السلام اے عیسی روح الله واورا من چې د خپل محبت نه د ذرونه یو ذره چاله ورکو وای زمنګ نه بغیر هغه بل طرف ته نه ګوري بیا زمنګ نه بغیر هغه بل چاته نه ګوري منګه ماشقان الله پاک ورته فرمای اے عیسی علیه السلام ته اره راواخله او دا نوجوان داسې په منځ باندې اره که اره ده ته به معمولي غونته کې تکلیف محسوس نشي چې زه چا په منځ اره کم او که څه چلو شو ما په عشق کې هغه دومره ورننوتی هغه عشق خو موږ پېژندلی نه دی موږ خو د دنیا بیمارانی موږ خو د ښځو بیمارانی موږ خو د بچو بیمارانی موږ خو د مال او د ګاړو او د خوخو کپړو د خوخو خوراکونو بیمارانی دا جړه فریاد درته کو زما عزتمندو څومره منځونه قضا کی لومبنی ما تاسو ته مثال کې دا خبره پیش کړه چې زنانه کټوۍ باندې کړي توجه شته لږ وخت لا راشئ څه خبرې یوسئ په هغې عمل وکړئ انشاءالله ژوند بدل شي په دې ناستو کسانو کې د یو کس زندگی بدله شي یو کس منځګزار جوړ شي یوه زنانه منځګزاره جوړه شي قسم دی بیړه پار کی خو موږ د عمل په نیت نه ناست د چا په ذهن کې د دکان غمي د چا په ذهن کې ګړۍ غمي چې هلکه ټیم دومره شو نو زندگی بدله نه شي عمل په نیت باندې کینو چې زمونږ دا ژوند به کله بدلی دا زنانه کټوۍ باندې کړي او زما محترمو نو غوښې باندې کړي او لږ ساعت داسې یو ګنټه یو نیمه ګنټه بعد راشي او د دې غوښو نه یوه تیکه راواخلي ویې سکي چې پخه ده او که کچه ده داسې ده زما عزتمندو په مثال به تاسو پوه شئ نو دا زنانه یو تیکه راواخلي او ویې سکي پخه ده او که کچه ده که چېرته پخی اوس یو تیکې راخستې نو ټول ډشکې ټوله پتیله هغه چې کوم دی ټول سالن ناکوس کې وایي ترکاري پخه ده او که پخه نه وي وایي اور ورپسې تیز کوي پخه نه ده همدقه شان د قیامت په ورځ زموږ د اعمالو نه به الله پاک څه اوچت کي څه اوچت کي مونځ د ټولو اعمالو نه حجونو نه روجو نه زکاتونو نه ټولو تسبیح او څومره ذکر اذکار دي کړي څه به اوچت کي الله اکبر ټول اعمال الله په دنیا کې محمد رسول الله ته ورکړه او د دې مونځ دپاره الله محمد رسول الله اسمانونو ته بوتلو د معراج واقعه اورېدلې هم ده که اسمانونو ته بوتلو او هلته ورله مونځ ورکو په ډولۍ کې په تحفه کې ورله څه ورکه څه ورکه نن دې مونځ سره موږ څه شروع کړو د مونځ اهمیت درته بیانوم دې مونځ سره موږ څه شروع کړي الله جل جلاله ټول احکامات په ځمکه باندې را نازل کړه او مونځ داسې یو ګفت او داسې یو هدیه چې الله جل جلاله خپل پیغمبر اسمانونو ته بوتلو او هلته ورله مونځ ورکړو په تحفه کې نو زما عزتمندو نو د ټولو اعمالو نه به مونځ اوچت کړلی شي که دغه مونځ صحیح او د چا د رضا دپاره لږ مینې سره ووایه د الله د رضا دپاره دا مونځ د الله د رضا دپاره په صحیح طریقې سره په خپل وخت کې دی ادا کړی نو الله پاک به څه فرمایي بس چلو ٹھیک ہے ټول اعمال د دې ټیک دي الله څومره زما عزتمندو خوش قسمتي وي څومره د خوشحالۍ چې مونځ دې وکتلی شي او ماشاءالله بالکل ټیک ټاک چلو بھائی نور اعمال به دې نه ګوري او که خدای ناخواسته مونځ خراب شو د ټول اعمال به خراب شي وایي دا مونځ یې ټیک نه دی بس او تاسو اورېدلي که نه چې مونځ منع کوي انسان د بې حیایۍ نه او د نارواو کارونو نه اوس موږ څومره نارواو کارونو کې اخته
موږ ولې نه منې کېږو زموږ مونځ ټیک نه دی زموږ مونځ نه دی ما تاسو ته ویلي چې موږ عاشقانو زما عزتمندو سالم بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی چې دې ته د مسلمان وینه ډیره محترمه وه د مسلمان ډیر عزت به کولو حجاج بن یوسف یو داسې مجرم یو مسلمان دته ورکړو چې د ده نه سر کټ کا قلم کا نو سالم بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ توره راواخیسته او د پسې نږدې راغی ورته وایي ته مسلمانې ورته وایي او زه مسلمان یم اوس دې نوجوان ته پته وه چې دا د مسلمان څه کوي ډېر عزت کوي احترام کوي خو ده ته حکم شوی دی چې د ده سر قلم کا ولې چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ په قاتلانو کې دا نوجوان هم شریک و دا نوجوان د عثمان رضی الله تعالی عنہ په قتل کوونکو خلقو کې دا نوجوان هم د ده سر چې کوم دی قلم کا سالم بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ توره راخستې ده او راغی ده پسې ورته وایي ته مسلمان یې وایي او زه مسلمان یم خو تا سره د مسلمان ډیر قدر او عزت دی ته داسې کار وکړه چې تا ته کوم حکم شوی ته خپل حکم پوره کړه ورته وایي نه دا راته ووایه تا د سهار مونځ کړی دی که نه څه کوم مونځ اوس تپوس وکړئ جمعه خان به راغلی جمعې ته به ناست وي ځان څه به یې ترخ کړي جای نماز هم راوړی وربشي پته به م لګي بعضې اخترخاني پیشي اختر کې راغلی اول سب کې ناست یا مبارک شه مبارک شه مبارک شه تا ته پته ولګي خو لږ صبر وکړه موږ باندې دا مونځ فرض دی فرض چا ونه کو دا پې قرض دی دا قرض به درنه الله وصولوي الله مه کوه ډېر دي مونځ ما دپاره خو نه کې مې کوه د سره یې مه کوه یو ځان شته به درنه تپوس کوي ور به کې جواب ما چې زما چې کومې پیسې په تا قرض دي داسې به درنه وصولوم داسې به درنه وصولوم وصولوئ که نه وصولوئ نو دا مونځ چا فرض کړی الله او چې چا ونه کو په هغې قرض دی وصولوئ به یې ترې څوک بس الله خپله به پوهي څنګه یې درته وصولوئ نو زما عزتمندو ورته څه وایي وایي سهار مونځ دې کړی دا نوجوان ورته وایي او ما سهار مونځ کړی هغې نه پس سالم بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ توره راوړه او حجاج بن یوسف مخې ته داسې ور وویشتله ورته وایي مسلمان دی سهار مونځ یې کړی او محمد رسول الله فرمایي چا چې د سهار مونځ وکړو دا د الله په حفاظت کې راغی چا چې د سهار مونځ وکړو دې ته څه مه وایئ دې له تکلیف مه ورکوئ ګینې الله جل جلاله به داسې تکلیف درکړي داسې سرکونډۍ به در باندې واړئ الله ولې دې د سهار مونځ کړی دې زنانه د سهار مونځ کړی دې نوجوان د سهار مونځ کړی غریبي عیب نه دی بېدیني عیب دی چې کم غریب دی نن هغې ته خلک څومره سپک او حقیر نظر سره ګوري قسم په رب العالمین زما عزتمندو نن موږ او تاسو کې دغه غلطه بیماري غلط مرض راغلی چې چا سره مال دی بنګله ده ګاړی دی ښې ښې جامې دي ښه ښه خوراکونه دي ښه ښه عهدې دي د هغې نه متاثر او بل طرف ته غریب دی تهجد ګزاره پرهیزګاره دینداره یو مونځ ترې نه قضا کي د هغې نه څوک متاثره کي متاثره کی هغې سره چې لاس ملاوئ داسې دوه درې ګوتې ورله ورکړي غریب دی زما عزتمندو وایي ده د سهار مونځ کړی حجاج بن یوسف ته وایي ده د سهار مونځ کړی او محمد رسول الله فرمایي چا چې د سهار مونځ وکړو دا الله په امن کې راغی دا زه نشم قتلولی پرېښوست نن موږ څومره مونځونه قضا کوو نن موږ څومره مونځونه قضا کوو څومره وهل خورو هر طرف نه را باندې ګزار کېږي زموږ دشمن ته الله څه وایي دا اسرائیلیان وګوره زما په فلسطینیانو باندې څومره ظلم شروع دی پیش یو ماشوم یې اسپتال ته راوستو اسپتال ته علاج دپاره او پلار یې لاړو د نورو زما عزتمندو د شهداو او د نورو زخمیانو د تپوس دپاره ډاکټر سره په رابطه کې دی بچی مې څنګه دی وایي انشاءالله ټیک کېدو والا خو چې دوباره پلار راځي هغه اسپتال یې ملوزولی ډاکټران هم الوتي ماشوم هم پکې الوتی په اسپتالونو هم بمباري په کورونو هم بمباري په دوکانونو هم بمباري هېڅ څه ته یې هم نه پرېږدي علاج ته یې نه پرېږدي
اللہ پاک فرمائی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشرهم یوم القیامت اعما. زما د یاد نه تاسو غافل شولئ، زما د یاد نه تاسو سرونه واړول، زما د یاد نه تاسو بیا الله پاک څه فرمایي زندګۍ به در باندې راتنګې کم. تا دعوه کړې د لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس دې کلمې ته سوچ وکړه لا اله الا الله هیڅ نه کېږي، هیڅ چا نه کېږي، یو طاقت نه کېږي الا الله. تا باندې بلوډ وهلې تمانچه چا ایښې ده. حاجي عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه مخامخ په مرکز کې تمانچه باندې بلوډ والے او دشمن ولاړ دی لاس په تمانچه پستول سره او زما عزتمند حاجي صاحب نه درز وباسي شوټ کوي. حاجي صاحب ورته څه فرمایي الله د ماشومتوب نه چې څوک دا خبره په دې ژبه کوي الله 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 سے ہوتا ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. حاجي صاحب ورته وایي بھائی پستول سے نہیں ہوتا کس سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. داسې پستول سے نہیں ہوتا. هغه کار نه کول. دا اسرائیلین به بیا دا چې څومره طاقتونه ورسره دي، څومره پستولې او څومره اټمبمې ورسره دي، الله پاک به د دې نه هغه طاقت واخلي، دا شیزونه به ورسره او کار به نه کوي. کولی شي که نه شي کولی؟ الله کولی شي. هغه الله پیژندلی، هغه الله سره صلح کولی. نن ما تا خپل دشمن په الله نشو دنیا کولی، نن خپله ټیک نه پوه شو که نن د مسلمان په زړه کې څومره کینې بغضونه حسدونه او خټې. یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاقات څنګه کوي؟ داسې لرې ولاړې په سینه ولا داسې لاس کوي نه دي ټټر ته دي سینې ته رانږدې کا. زما د کلمې رور دی مسلمان دی زړه سره رانږدې کا. که څومره هم پریشانئ مسلمان دی مخې ته راغې تندې نه ګونجې ختمې کا تندې داسې دا زما رور مسلمان سینې ته راجو. ولی د دې په دې سینه کې کلمه طیبه پرته ده لا اله الا الله محمد رسول الله انما المؤمنون اخوه. نو به هر حال نن دا زمونږ شکل او شبهات د خپل پیغمبر د طریقو نه خلاف دی. الله مدد ولې نه کوي؟ کافر له به الله جنت ورکوي، تاسو نه تپوس کوم. جنت خو ستا دی، د جنت نعمتونه خو ستا دي، الله خو ستا دی، حورې غلمان خو ستا دي. آب ابد الاباد زندگی د جنت نه ختمېدو والا زندگی د جنت اخو ستا ده. ولی که ته هر څومره بالماضي، هر څومره فاسق او فاجري، هر څومره ګناهګاري، الله به جنت تاله درکوي. وجه څه ده؟ تا دا کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله. او کافر سره دا د دې خبرې وعده الله نشته. کافر به جهنم کې سرکونډۍ اړي سرکونډۍ خالدین فیها. الله پاک فرمایي همیشه به دا کفار په جهنم کې به پراته وي، په جهنم کې هغه دلدل کې به پراته وي چې زما عزتمندو وای 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 د هغې جهنم اوبه د دې جهنمینو وینې زوي ابه دې ته پیش کړلی شي داسې او دا چې کله دې مخ ته رانږدې کړي هغه اوبه څکلو دپاره د دې مخ دا سرمن به ورپسې راوغورځېږي. دومره تب پې الله دې موږ له حفاظت راکړي. او چې کله هغه اوبه وڅکي کلمې چې څه شی په بدن کې دي خېټه کې دي ابه د ډکو متیازو په ځای باندې وځي داسې. هغه ورځې نه ویرېږئ. تاسو اورېدلي دي فلولا اذا بلغت الحلقوم. دا چې کله انسان مري مؤمن مسلمان مري وی دومره په نرمۍ سره ترنه دا روح راوباسلی شي لکه زما عزتمندو د مشکو داسې مشکیزۍ له تا خوله تړلې ده اوبو نه ډکه ده مشکیزۍ له دې خوله تړلې ده او دا خوله وله راکولاوه کړي هغه اوبه په خپله باندې زما عزتمندو راوځي. همدقه شان د دې مؤمن مسلمان د دې بدن نه به دا روح دومره په اسانۍ سره راوځي دا به پې پوه هم نشي. هغه د جنت نعمتونه ځان سره به قسمه قسمه د دې د خوشحالولو ده. او د کافر دا چې کوم جوړونه دي زما عزتمندو الله دې موږ ته نجات راکړي. ابراهیم علیه السلام اسرائیل علیه السلام ته وایي که نه چې کله یو نافرمانه کافر نه ساه اخلي په کوم انداز کې ورله راځي هغه ورته داسې انداز کې ځان وښودلو چې ابراهیم علیه السلام پرېوتو بېهوشه شو. وایي که دې له نور هېڅ سزا ورنه کړلی شي وایي دا سزا ورله ډېره ده.
دا سزا ورله ډېر. نو هر سړی وایي موږ له به مرګ راځي، هر سړی دا خبره تسلیموي. او بله دا زما عزتمندو خپل اخلاق ټیک. ما تاسو ته دا خبره وکړه چې مسلمان دی هغه زنانه ده که نارینه دي که ګاونډي دی او که مقتدي دی او که چې کوم دی ګاک دی، دې سره به ښایسته اخلاقو سره مینې محبت سره. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو جهل داسې محفل سجاو کړی دی. ابو جهل خو پیژنې که نه، د ټرمپ د تره زوی. دا ابو جهل داسې بهترین محفل سجاو کړی دی. او زما عزتمندو محمد رسول الله هغې له دعوت دپاره راغی. ولې چې د ابو جهل یې سو ترو، دا یې زده کړي که د ابو جهل یې سو دا یې ترو. نو زما عزتمندو ګورې دا هم ذهن کې کېدی چې د تره مثال د پلار دی. ګورې چې پلار دی نه که نه، نو ته به د پلار تنده په چا ماتې؟ په تره. تاسو خو تره ته د دشمن په نظر ګورئ، تاسو خو تره ته د دشمن په نظر ګورئ. تره مثال د پلار دی، د ترور مثال د مور دی. نو د دې خیر خبر به مخلی، دې نه به دعا مخلی. هغه شان دعا به اثر کوي د دې چې د چا مور او پلار نه وي، ترور خو دې شته که نه، ماما خو دې شته که نه، تره خو دې شته که نه، لاړ شه د هغې نه دعا واخله. زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام دعوت د پار راغی، د هغې په سینه کې غم فکر دد پروت و چې دا به کلمه ووایي مسلمان به شي. زما تره دی. اول خو د خپل رشتہ دار دپاره الله قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. خپل اهل و عیال د جهنم د اور نه بچ کړي. خپل اهل و عیال بیا رشتہ داران د جهنم د. نو زما رشتہ داران خو کافران دي، دی لکه مرګ راغی سیده جهنم دی. زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام دعوت ورکولو. ابو جهل ډیر ګستاخانه او د بېعزتۍ په انداز کې او ډیر په غوسه کې راغی او په محمد رسول الله باندې دومره تشدد وکړو، دومره تشدد یې وکړو د محمد رسول الله سر مبارک زخمی شو. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، یتیموں کا والی غریبوں کا مولا. محمد رسول الله سر مبارک زخمی شو. دا غزین لاړې چې کله لاړې حمزه رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېده چې ښا ابو جهل زما وراره باندې تشدد کړی دی، وهلی دی، سر یې ورله زخمی کړی دی. هغه ټیم حمزه رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی نو. راغی ښه په غوسه کې ابو جهل یې راونیولو او زما عزتمندو د دې ځمکې نه ورله دا سر سر ووالو، داسې وینې وینې کړو او په دې سینه ورته ناست دی د پاسه. تا زما وراره والی دی، تا دا خبره ذهن کې راوسته چې د پلار وفات شوی دی، دا یتیم دی، دې تپوس کولو والا څوک نشته. حمزه د دې تپوس کولو والا شته، حمزه شته د دې تپوس کولو والا څوک. ابو جهل لاندې نه آواز کوي، آواز کوي. ورې حمزه ته څه مه وایې، حمزه ته څه مه وایې، پرېږده چې دا څومره ظلم او څومره وهل ماله راکوي، دا زه برداشت کوم. ولې دا حمزه ډېر ذتي دی، ذتي قسم ورته وویلې. ګورې فورا ځي په محمد رسول الله ایمان راوړي، فورا ځي او په محمد رسول الله ایمان راوړي. ګورې دې ته څه مه وایې. زما عزتمندو وهل ټکولو نه بعد راغی پیغمبر علیه السلام محمد رسول الله داسې غمجن ناست، سترګې مبارکې سرې دي، خفه ناست دی، سترګو نه اوښکې روانې دي. او حمزه رضی الله تعالی عنہ چې کله راغی ورته وایي وراره جانه مه خفه کېږه، ستا بدله مې واخیستل. محمد رسول الله خپلې سترګې راوچتوي او څه وایي، وایي که تا ته پته وي زه چې دنیا ته رالم ما نه د پلار سایه الله اوچته کړې وه، پلار مې نشته، پلار رانه الله اخیستی و، لږ راغټ شوی نوم چې مور هم رانه الله واخیستله، بیا لږ خبرو اترو باندې راغلی نوم چې نیکه هم رانه الله واخیستو، خپلو خپلوانو هم را سره دشمني شروع کړه، نفرتونه شروع کړه. زما عزتمند محمد رسول اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. پیغمبر علیہ السلام خفناستے وتوی اے حمزہ تا زما بدله واخستا، زه په دې نه خوشحالیږم چې تا زما بدله واخستا. ابو جهل زما سر زخمی کو او تلاړې د هغه سر دې زخمی کو.
ورته وی وراره ته په څه خوشحالېږي؟ ته په دې هم خوشحاله نه شوې؟ نه د په دې نه هم خوشحاله شوي. وایي ته په څه خوشحالېږي وراره؟ وایه نن به زه ستا زړه خوشحالوم. وایي تره جانه کاکا جانه ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. حمزه رضی الله تعالی عنہ په همغه ځای کې کلمه وویله او مسلمان شو. هغه غمخوار پیغمبر زما عزتمندو انتقام باندې نه خوشحالېده چې پلانکي د زما بدله واخله، او چې دا پلانکي د جهنم د اور نه بچي، دا پلانکي د جهنم د اور نه بچي، جنت لو والا جوړ شي. ابو جهل لعین ترې دی که نه، ځان یې د دروغو بیمار کو چې دا خو رحمتا للعالمین پیغمبر دی، زما تپوس له به راشي، زما تپوس له به راشي. لاره کې کوې وکنستلو، کوې خو پیژنې که کوې وکنستلو، چې کوې وکنستلو او زما عزتمندو دا د کجورو دا پاڼې وغیرې دا د هغې د پاسه واچول، ورپسې خاورې پې د پاسه واچولې چې پتې نه لګي، او پیغمبر علیه السلام په دې لاره راځي، په دې کوی کې به ورغزار شي، زموږ ځان به ترې نه خلاص شي. هغه څه کوي او محمد رسول الله څه کوي؟ د هغې کم جذبات دي او د محمد رسول الله کم جذبات دي. ابو جهل دغه تحریک جوړ کو، دغه منصوبې د قتل جوړه کړه. پیغمبر علیه السلام را روان دی، چې کله هغه کوی ته را ورسېدو جبرائیل علیه السلام راغ، یا رسول الله واپس شئ، یا رسول الله واپس شئ، ستاسو د قتل منصوبې جوړه کړې. الله رسول د هغه ځای نه واپس شو. چې کله واپس شو هلته ابو جهل ته پته ولګېده چې زما هغه مقصود او مطلوب خو را رسېدلی و، کوی ته را رسېدلی و، هغه ځای نه واپس شو، برګ یې تاو کو، په منډه راغی، بیمار نو د دروغ یې ځان په منډه راغی چې را وبینیسم. زما عزتمندو په دې عقل باندې قبضه او تصرف د چا دی؟ په سترګو باندې قبضه او تصرف د چا دی؟ الله جل جلاله ولا دماغ. دا چې کوم دا خلک تاسو ته په نظر راځي که نه، دا لیوني معمولی غونته کې رګ الله تاو کړی، اوس وایي لیونی بیا کمیس او پرتوګ نه پیژني، د هغه الله شکریه ادا کوي. نن چې ته ښځه او خور پیژنې، نن چې دا ښایسته ښکلې سترګې الله درکړي او په لاره سم سم روانې، دا الله ټول سیسټم درله سم جوړ کړی. که معمولی درله یو رګ تاو کو بیا به ګډې وډې وې. داسې ده که نه ده؟ داسې ده که نه ده؟ 13 کروڑ کمرې الله په دې سترګو کې ما او تا دپاره پیدا کړي. 13 کروڑ کمرې په دې ناسته مجمع کې وګوره، په مسجد کې وګوره، مختلف شیزونه، مختلف رنګونه په نظر راځي. سترګې یو دي، سترګې یو دي. زما عزتمندو ابو جهل په عقل پرده راغه، امقه کوی کې الله پاک ابو جهل ورو ورزو. سبحان الله. خو ستا د پیغمبر د قتل منصوبې جوړه کړې او ته به هم نه خوشحالېږي چې الله پاک پکې هغه خپله ورو ورزول. هغه لعنتي پکې خپله ورغوزار شو، چې کله پکې ورغوزار شو زما عزتمندو وزرا او د ابو جهل چې څومره ملګري وو ځانونه یې ستړي که، خو ابو جهل یې د دې کوی نه راونه ویست. ټول سازشونه ولا الله ناکام. ابو جهل لاندې نه آواز کوي، زما دا وراره را وغواړئ، زما دې وراره که د دې کوی نه زه ونه ویستلم. د چا پلار خو بزت کینه وه، حسد و، لکه موږ سره هم دا خلک کینه بغض او حسد هسې فضول خبرو باندې. ولې چې د حق وینا کوم، بس پیسو میسو باندې زما څه کار نه وي، دا ځانونه هم پیش کړي د الله د دین دپاره. تاسو ته څه پته ده په موږ باندې څومره حملې کېږي؟ ته زما دپاره لاس په تمانچه اسلحه باندې ته کله ولاړې، کله د یو ورځ د قاري صاحب دپاره د حفاظت دپاره لاس په تمانچه او لاس په ډانګي ولاړې نه، بس هغه الله دپاره هم سینې را مخې ته کړي. یا الله یو ځان دی ستا په دین قربان دی، ټولو له به مرګ راځي. محمد رسول الله هغه غمخوار پیغمبر چې کله وکته چې زما تره لاندې کوی کې غورځېدلی دی، راغې واپس. زما عزتمندو خپل لاس مبارک کوی ته داسې کوی، داسې چې څنګه داسې کو د محمد رسول الله لاس مبارک ابو جهل لاس ته ورورسېدو. سبحان الله. خیال کوه کوی څومره جوړي او لاس دا سوا معجزه وا، سوا معجزه وا. لاس کوی ته داسې کو د ابو جهل لاس ته د محمد رسول الله لاس ورورسېدو او داسې جړق یې ورکو، د کوی نه بار راویستو. ورته وایي ای تره جانه څنګه مې د دې کوی د دلدل نه راویستلې که نه، همدقه شان د کفر او د
فسق او فجور او د دې بوتانو د پرس د عبادت نه او د جهنم د کندې نه تا راویستل غواړم ووایه چې لا اله الا الله. ابو جهل ورته څه وایي؟ ای وراره ډېر غټ جادوګر نه یې؟ ای وراره ډېر غټ جادوګر نه یې؟ زما عزتمندو بیا هم الله رسول صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره د هدایت دعا کوي. نو چلو انشاءالله نن نیت کوو چې موږ او تاسو خپله زندګي به د محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق جوړو انشاءالله، او د 15 وخت د مونځ اهتمام به کوو انشاءالله. ټیک ده که نه؟ او ما تاسو ته خبره در ختمه که 15 وخت مونځ کې ستا رزق پچا بیا تاله مرګ را روان دی که نه دی را روان؟ د قبر زندګي به درله څوک ښایسته کوي؟ هغه سخت سخت مناظر ابا درته څوک الله به درته اسانه انشاءالله. نو موږ او تاسو په دې دنیا کې ژوند کوو په ایمان وایه. تاسو ټولو کلمه ویلې ده که نه ده ویل؟ نو ځان له کلمه ویل دي که نه د دې کلمې د لاندې زندګي تېرول دي. ته د خپل پیغمبر نه ولې نه متاثره کېږي چې د ګیرخریلو د ټامینو د لوفرانو دنیا پرستو د ابو جهل او د ټرمپ او د دې خلکو نه متاثره کېږي؟ ته خو کلم د خپل د محلي امیر صاحب نه، د قاری صاحب نه، د حافظ قرآن نه، د عالم دین نه چرته متاثره نشوي. چې کم خلک دې متاثره شوي دي هغې خپل بچي حافظان او عالمان جوړ کړي دي که نه دي جوړ کړي؟ هغې خپل بچي حافظان جوړ کړي. نو نیت کوو انشاءالله 15 وخت د مونځ اهتمام به کوو انشاءالله. کورونو کې زنانه به راټیټو انشاءالله. چې مونځ یې قضا کو په مونځ باندې ورله چې کم دی سزا ورکړه. په نور څه ورته څه مه وایه، وګوره چې الله کروڑپتی نه کړي. بیا موږ او تاسو په وړو اغږلو باندې، کپړو ویسري کولو باندې، کور جارو کولو باندې په دې خبرو وهو کنځلې ورته کو څه کو دا خفګان په دین باندې راوړه. دې خوا راشه ستا د دې سر نه دا لوپټه څنګه ښکته شوې ده؟ ولې موږ دومره غافله شوي چې هغه لګې ده بل چا سره په موبایل خبرې کې دومره مست نشته چې دا د دې نه منې کړو. هغه دومره حده پورې لګې ده اوټ په اوټ روانه ده. نو د دې د منې کولو دپاره الله خاوند، الله پلار، الله رور، الله زوی. نو دا زوی خپله چې کوم دی غریب ټیک نه دی، نو دا به خپله خور او مور او لور څنګه ټیک کي؟ په ایمان وایه چې ته ووایې زه ټیک شم او زما د کور فیملی ټیک شي، او زه ویم زه ټیک شم او زما د کور فیملی ټیک شي. دا ټوله معاشره به ټیک شي که ټیک به نه شي؟ ټیک به شي که ټیک به نه شي؟ چلو نن نیت کو ټیک ده که نه انشاءالله. الله دې په دې ټولو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله سم ویل سم واورېدل په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کا. کم مقصد د پاره تا دې دنیا ته رالیږلي موږ په هغه مقصد باندې راوله. الله څومره حاضره مجمع کې ملګري ناستي، کورونو کې زنانو بیان ته غوږ ایښی، په زړونو کې څه قسمه شرعي ارمانونه د خپلو خزانو نه ورته پوره کا. کریم الله د پوره دنیا مسلمانان خپلو کې سره یو کا. الله اسلام غالب کا، کفر مغلوب کا. الله په فلسطین کې چې کوم یا الله بیت المقدس باندې کوم جنگ شروع دی، الله مسلمانانو ته فتح او بری ورکا. الله مسلمانان غالب کا. الله مونږ ټول په خپل مقصد باندې راوله. د مرګ نه مخکې د مرګ د پاره تیاری کولو توفیق مونږ ټولو ته نصیب کا. موجوده فتنې دي، را روانې فتنې دي، زمونږ د دې ناستو کسانو د امت مسلمت نه حفاظت وکړه. الله مشکلات هم حل کا، الله پریشانۍ هم ختم کا، الله ضرورتونه هم د خپلو خزانو نه پوره کا. الله برنا ختنا خسیټ نه ګسیټ نه هر طرف نه حفاظت وکا. کریم الله د هر رقم شیرینو د شر نه، بغزینو د بغض نه، الله زمینی اسماني فتونو نه، الله د هر رقم تانو تحصیلونو اسپیټالونو نه، د هر رقم بیماریانو نه زمونږ د ټولو حفاظت وکا. الله په کورونو کې په دې حاضره مجمع کې څومره بیماران دي، خولې لاړې ورته دارو کا. څومره مسلمانان نارینه زنانه وفات شوي دي، الله آخرت یې ښایسته کا. جنت الفردوس، جنت العدن، جنت الخلد نصیب کا. اتواړه جنتونه نصیب کا. الله زمونږ نم راضي شه، داسې راضي شه بیا ناراضه مشي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم